دارنګه زمیدار دی نو د دې لپاره کال تیریدل ضروري نه دي چې خامخا دې په کال تیر شي د دې لپاره فصل دی دی په پټي کې فصل کوي د پټي نه چې د کم فصل کور ته راوړي هغه غنم دی او کو جوار دی او کو تماکو دی او کو شړشم دی که هر څه دی نو په هغه کې زکات دی او زکات بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کم زمیدار په دې باندې مهنت وکړي او بخوري وکړي یا دې مالیه ورکړي یا دې ټوبل لګي یا دا رنګ په کومه ذریعہ باندې چې د پیسې ولګي پارت باندې نو دې با شلمه حصہ ورکړي نلس بوجای بدان لا شلمه بوجای بچ دا بد الله حق وي شنلس بالټي بدان لا شلم بالټي بدان الله تعالی حق وي او چې کم زمیدار داس حزم کی وي چې هغه به باراني باندې کیږي هغه کې د مهنت د اوبو نه کوي نو هغه کې بل لسم ور کوي بعد ټیم پکې من شکر دې اوس خو خلکو ته پته ولګیدله چې کم فصل زمیدار کړل دی او هغه کې ترشر والا چې وړل من غنم ته وړل بوخانه باندې کور ته راوړل هغه تیم غنم وړل نو د دې ټولو چې کم فصل پټی کړی چې کم فصل پټی کړی هغه کې چاول پکې هم نو د پټی خاون کله سره ځکه په اجاره باندې وي او کې خپل وي نو په دې ټولو کې به دا زکات دی ورکړي بعض ټیم داسې موشي لس منه د پټی اجاره وي نو لس منه د جدا کی بقیا کې ځان حساب کتابو کې زکات ورکړي نو نه زکات دا د پټی چې چا سره ځمکه ده څوک خوري هغه به ټولو کې زکات ورکړي اجاره کې به هم ورکړي او دا غرنګ چې د کم پاتېږي په دې کې به هم ورکړي بقیا ته اجاره چاله وړم هغه ته دا د نقد پیسو په شانتي دي هغه بچ خپل حساب کتاب کوي او کال په تیر شر دا باغی کې نقدیت کی حساب وي اخو داغه د لپاره ازمکه چې زکات په هغه چا ده چې څوک فصل کوي نو رسول الله تو فرمایل چې تا باندې کم زکات فرض دي دا ورکوا